حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم. الله رب العالمین د خپل عبادت او بندګۍ د پاره انسانان پیدا کړي دي. په انسانانو کې د ټولو نه اولنې انسان سیدنا آدم علیه السلام دی. حضرت آدم علیه السلام لا الله تبارک و تعالی د فرشتو سره یوځای علم او پوهه ورکړله. آخر کې الله رب العالمین امتحان اغوستل د آدم علیه السلام او د فرشتو نه په هغه خبرو کې امتحان واغشتو کم علم او کم پوهه چې الله تعالی دواړو ته یوځای ورکړی و. آدم علیه السلام نړوان دی. د فرشتو نه الله تعالی تپوس وکړو چې تاسو ماته هغه علم بیان کې کم چې ما درکو. فرشته خاموش پاتې شوي. بیا آدم علیه السلام ته الله تعالی حکم کوي هغه بیان راته وکړه کم چې ما تعالی علم درکو. آدم علیه السلام چې څه اوریدلو او څه پوهه حاصله کړې وه هغه یو په یو علم بیان کو چې څه الله تعالی اورولیو هغه ټول آدم علیه السلام یاد شوي او بیان یې کړل. په دې خبره د آدم علیه السلام نه الله تبارک و تعالی ډیر زیات خوشاله شو. یعنی علم او د علم هغه عظیمه مرتبه آدم علیه السلام ته الله تعالی ورکړله. نو په دې الله تعالی خوشاله شو. فرشتو ته وی چې زه آدم علیه السلام لا انعام په تور تاسو ته حکم در کوم چې تاسو ورته سجده وکړئ. فرشته د الله تعالی داسې مخلوق دی چې په هیڅ خبره کې چون چرا نه کوي او نه فرشتو ته حق شته. بس چې څنګه فرشتو وریدل چې الله تعالی وای اسجدوا لآدم آدم علیه السلام د پاره سجده وکړي. فرشتو سمدستی ټولو سجده وکړله. آدم علیه السلام ته د عظیم شرافت او عظیمه مرتبه الله تعالی ورکړله. مسجود الملائکه یې وګرځولو. دا فرشتو سجده کول آدم علیه السلام ته په دې باندې هیڅ قسم اعتراض نه راځي. د الله نه غیر هیڅ چاته سجده کول روان نه دي. سجده صرف د الله تعالی د پاره ده. او اکثر علماو بعضی تفسیرونو لیکلي دي بلکې اکثر تفسیرونو کې دا مسله شته چې د دین اسلام نه مخکې چې څومره دینونه وو پاغې کې د الله نه غیر نور خلکو ته د تعظیم سجده روا وه. د حضور علیه السلام خپل مبارک کامل او مکمل دین دی. پدې کې د تعظیم او د عبادت دا دواړه قسم سجدې ناروا دي. د عبادت سجده شرک ګڼل شي. د تعظیم سجده گناه کبیره ګڼل شي. د اسلام نه مخکې هم د عبادت سجده چا د پاره نشو کولی. د الله نه غیر بل چاته سجده روا نه وه. او کوم چې د تعظیم او د عزت سجده ونو دا په تیرو امتونو کې جایز وه. لکه حضرت یوسف علیه السلام په مصر کې کله چې تخت باندې جلوه افروز شلو او خپل خاندان یعنی رونه او مور او پلار ورلراغلل. قرآن پاک کې دا بیان الله تعالی کړی دی چې حضرت یوسف علیه السلام په خپل تخت باندې جلوه افروز شو. پلار راغلی دی، مور راغلی ده، دارنګي رونه راغلی دي. هغه ټول رونو او ورسره مور او پلار یوسف علیه السلام ته سجده وکړله.
نو که سجده ناروا وي د تعظیم نو یعقوب علیه السلام پیغمبر د خپل بچی ته سجده ولې کوله خو معلومه شو چې د یعقوب علیه السلام په دین کې د عزت او د تعظیم سجده روا او جایز وا د سلام حیثیت لرو او د حضور علیه السلام په دین کې د تعظیم سجده هم ناروا او د ګناه خبره ده. نو عرض میں دا کو چې حضرت آدم علیه السلام ته فرشتو سجده وکړله خدا سجده د تعظیم و نه د عبادت و او نه د خپل خوخي سجده و چې غني فرشتو خپل زړه لرالل چې آدم علیه السلام ته خو سجده کول پکار دی دا څه نه ده بلکې الله تعالی حکم ورک سجده وکي. او د دې مثال دا موجوده وخت کې مسلمانان چې قبله ته مخ کوي ندی چاته سجده کوي د سجده مقصد الله تعالی ته تندې لګول دي نه چې خانه کعبه ته سر ټیټول دي. سجده سو خانه کعبه ته نه بلکې الله تعالی ته کوي خو صرف طرف د خانه کعبه ته مخ کوي. نو مسلمان چې قبله ته قبله وي نو دا د دې د پاره وي چې خانه کعبه دا زمون قبله د مونږ په طرف د دې خانه کعبه ته مخ کو خپل مخ به خانه کعبه ته کو نور سجده سوق خانه کعبه ته نه بلکې خپل رب ذوالجلال ته کوي. نو سجده د الله نه غیر بل چاته روا نه ده. فرشتو که کوم د تعظیم سجدم کړی ده نو دا سجده خالص د الله تعالی د پاره ده سجده الله تعالی ته کړی ده خو آدم علیه السلام طرف ته څنګه چې مونږ خانه کعبه ته مخ کو داسې فرشتو آدم علیه السلام ته مخ کړي نور سجده د الله تعالی د پاره وا وجه دا چې الله تعالی ورته حکم وکړو نو دا د الله پاک په اجازت باندې الله تعالی ته سجده د خو صرف طرف د آدم علیه السلام او هغه طرف ته مخ کړي دا د الله حکم. نور په اسلام کې د عبادت سجده او د تعظیم سجده دواړه ممنوع دي. کوم چې سجده د عبادت دا سجده تعبدی دا نو دغه حرام او دا کفر او شرک دی یعنی الله ته خلق سر لګئی نو د عبادت په نیت لګئی د الله نه غیر که د عبادت په نیت بل چاته د سر ټیټ که دا شرک دی او یو دی د عزت او د احترام په وجه په خپو کې ورل سر کېږدي نو دا د الله نه غیر بل چاته کول دا حرام او ناجایز او د ګناه عمل دی. دا دواړه سجده کول د الله نه غیر بل چاته دا ممنوع دي دا ګناه نه د دې په وجه باندې اسلام د دینه ممانعت کړی دی. یو حدیث مبارک کې راغلی دی خپل خوږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی وای که د الله تعالی نه غیر بل چاته سجده کول روا وي ما به د خپل امت بیبیانو ته حکم ورکړی وي چې تاسو خپل خاوندانو ته سجده کوئ ځکه چې د خاوند ډیر زیات عظیم مقام دی او لوی حیثیت لري اعلی شان او مرتبه لري. د ښځې په سر باندې د خپل خاوند ډیر حقونه دي نو عزت کول هم د ښځې په سر لازم دي چې د خپل خاوند حق ادا کړي او عزت یې وکړي. نو که اسلام کې سجده د تعظیم روا او جایز وي ما به د امت زنانو ته حکم ورکړی وي چې تاسو خپل خاوندانو ته سجده اوکې خو ولی اسلام کې سجده جایز نه ده د دې په وجه ما د امت زنانو ته حکم ورنکو. دینم دو مسئلې معلومه شوې یو خو د سجدې په اسلام کې ممانعت د دې حدیث نوازه شو بل په اسلام کې خاوند ته چې کوم مقام الله تعالی ورکړی دی نو هغه مقام او هغه منصب او هغه حیثیت او هغه مرتبه ته هم اشاره وکړل شو چې خاوند له الله تعالی دومره عظیم مقام ورکړی دی که سجده د الله نه غیر رواوي نو پیغمبر علی السلام به خذو ته حکم ورکړو چې خاوند دانو ته کوي خو ناروا دي سجده کول د دې په وجه باندې یو خدا او پیجنې د الله نه غیر دا تندې بل چا تخکته نه کې دا سر بل چا ته ټیټ نه کې بس که سر ټیټیږي الله تعالی ته به ټیټیږي بل چا ته به نه ټیټیږي او که عزت او احترام کوي نو بیا زنانه دی ووري د خپل خاوندانو د خیال او ساتي خپل خاوندانو لدی عزت او مرتبه ورکی د غي د حقوق د ادایګي کوشش دی وکي.
آدم علیه السلام ته رب العالمین چې کله علم ورکو دا غي په برکت باندې الله تعالی دوه انعامات ورکړل. یو انعام دا چې مسجود الملائکه وګرځیدو فرشتو ته وی آدم علیه السلام طرف ته سجده وکړه. نو دا خو یو ډیر لوی انعام او احسان نه عظیم نعمت الله تعالی آدم علیه السلام لورکو. کم چې دویم نعمت خبره کومه نو آدم علیه السلام یو مسجود الملائکه وګرځیدو. دویم انعام دا چې جنت لاړ شه د سر پسترګو وګوره په جنت کې وګرځو چې څه انعامات دي او څه طعامونه دي هغه ټول وګوره او چې څه استعمالینو استعمال کې راوله. آدم علیه السلام جنت ته تللی دی او په جنت کې د دنیا 1500 کال تیر کړي دي. خدا 1500 کال د دنیا 1500 کال دي د آخرت نیمه ورځ تیر کړی دا. وجه دا ده کتابونو کې دي وای د آخرت یو ورځ د دنیا 1000 کال دي. نو آدم علیه السلام د دنیا 1500 کال تیر کړل گویا چې دای په جنت کې نیمه ورځ تیر کړه. په دغه نیمه ورځ کې آدم علیه السلام ټول جنتونه وکتل او هر طرف ته وګرځید او هر نعمت په استعمال کې راوستو. د جنت په نعمتونو کې د انسان د پاره مړېدل نشته چې غني خوراک دی وکړو موړ بچي بیا ما خامه پورې سخوريس کې نه نو داسې نه ده بلکې په جنت کې هر نعمت چې کله استعماله نو مړخ پکې نشته. خو اسې نه چې ته وې چې بنده به ډېر وږي نو ځکه ډېر خورا نو نه په جنت کې لوګه تندم نشته او مړخ هم نشته. جنت کې چې څه خوراکونه دي نو دا د تلذذ او د ذائقې د حصول د پاره دي. د لوګي او د تند او د مړی او د اوګي خبره پکې نشته. هر انسان ته لوګه نه لګيږي او الته چې کم خوراکونه کینو دا د خوند او د مزه د پاره کوي. آدم علیه السلام په جنت کې وګرځیدو. الله تعالی د دنیا نظام هم چلول غواړي او نظام به د آدم علیه السلام په ذریعہ الله تعالی چلی. نو آدم علیه السلام خو په جنت کې ډیر خوشاله دی. الله تعالی به څنګه روماسي کوته وی روزه. نو آدم علیه السلام الله تعالی ته نیازبین دی او ډیر خوښ دی. لومبني انسان دی نو دی خو که داسې د نعمتونو نرابار کې دی بخفشي دل شکنی مې وشي ناراضه بشي او نیازبین دی الله یې خفه کول نه غواړي. نو الله پاک ورته ممانعت او لګاو آدم علیه السلام په دې جنت کې ګرځا کم نعمت چې څنګه استعماله څومره استعماله کله استعماله نو تا ته اختیار دی تا ته اجازت دی. خو پام کوه به صرف د دې یوې خبرې نه ځان وساته. په یو بوټي ورته اشاره وکړه ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين. د خاص میوې ته د خاص بوټي او اونې ته مو ورنږدې کېږه. کله کو ورنږدې شوي تاسو په ځان د ظلم کوونکو نه بشمار شي. یعنی تاسو به هغه خلک یې چې په ځان به په خپل ظلم وکړي او هغه ظلم بدای چې بیا بر د جنت د عیش او عشرت آرام او راحت نه وباسم دنیا ته بده بوزم. آدم علیه السلام ډیر کوشش کړی دی خپل وسه پورې ځان ساتلی دی. خو انسان دا لفظ دی کې نسیان پروت دی. اکثر علما وی چې لفظ انسان دا د نسیان نه وتلی دی. نسیان ایره ته ویل شي او د انسان په خمبیر کې ایره اخلی شوی ده. د دې د وجه انسان که هر څنګه د نه خو ایره کله کله کیږي. نو آدم علیه السلام په جنت کې ګرځیدو یو وخت دا سراغي چې هغه کوم میوه او کوم بوټي نه منې شوی هغه ته ورنږدې شو. چې څنګه ورنږدې شو الله تعالی فورا تنبیه وکړه ما درته نو ویل چې دې ته بنه نږدې کېږي که ورنږدې شو په ځان بخپل ظلم کوون کې شمار شي. اوس اوزه د دنیا د نظام تلاړ شي د جنت نه اوزه. نو آدم علیه السلام د جنتونو نه را بهر شو او په دنیا کې چې څنګه راغی نو ډیر زیات خفاو
الله تعالی په خپل منصوبه تیار کړی دا چې زه به د جنت ته راولم او د جنت نه به په داسې طریقه وباسم چې ما نه به خفه نه بلکې په خپله به ځان سره په زړه زړه کې خپیمانې چې دا خو زما غلطي و چې ما ته یې د میوې ته مه نږدې کېږه ولې ورنږدې شوم نو آدم علیه السلام ځان په خپله باندې ملامت او خپیمانه ګڼو نو سترګو نه اوښکې روانې شوې یو شانې جړل نه دومره وجړل حدیث مبارک کې راغلی دي 300 کاله مسلسل آدم علیه السلام جړلی دي خو په دې 300 کالو کې تفسیر لیکلی دی آدم علیه السلام دا سترګې د ښکته نه پورته کړي نه دي چې بره وګوري یو شانې ښکته کتل او سترګو نه اوښکې تویېدې سترګو نه اوښکو دارې وخلې یو شانې جړل خو په دې 300 کاله زمانه کې یو شانې جړلې دي او د توبې الفاظ خولې له نه راوستل وجه دا و آدم علیه السلام یریده وایي هسې نه زه د توبې الفاظ ادا کول غواړم او خوله مې خطا شي او چرته نور رانه الله تعالی خفه نشي زه به د توبې الفاظ ویل غواړم او ما نه به الله تعالی په هغه الفاظو نورم خفه شي د دې د وجې نه گفت قدرې د خولې نه ویستلو یو شانې جړلې دي آخر کې الله تعالی رجوع د رحمت وکړله آدم علیه السلام ته الله تعالی فرمای مونږ د توبې کلمات او خودل فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه آدم علیه السلام د الله تعالی نه د توبې کلمات زده کړل او د هغې په وجه توبه وویسته او الله پې رجوع د رحمت وکړه توبه یې ورله قبوله کړه هغه د توبې الفاظ څه دي سورة الاعراف هغه بیان نقل کړی دی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا وكونن من الخاسرين پروردگارا مونږ په خپل ځانونو باندې ظلم کړی دی ربنا ظلمنا انفسنا یا الله مونږ په خپل ځانونو په خپل باندې ظلم کړی دی زیاتیم کړی دی تا چې د سنه منې کړی هغې ته ورنږدې شوی دا ګورې ګناه آدم علیه السلام نه ده کړی پیغمبر معصوم عن الخطا وي پیغمبر نه ګناه نه کیږي پیغمبر نه ګناه د سره کیږي نه زمونږ ایمان دی خو بیا قرآن د آدم علیه السلام صفائی په خپل بیان کړی ده غالبا سورت کهف د آدم علیه السلام براءت بیان ورکي ولم نجد له عزما آدم علیه السلام چې کمې میوې او کم بوټي نه منې شوي او هغې ته نږدې شوي نو د دې قصد او اراده آدم علیه السلام نه کړی په خطا باندې ورغلی او په ایر او په خطا خو روجم نه ماتیږي خو بیا هم آدم علیه السلام ځان سره ملامت دی چې دا دومره عظیم شخصیت او عظیم مقام الله تعالی درکړی دی دا غي باوجود ولې تانه داسې کار وشو ایره درنه ولې وشوه نو په هغه ایره باندې آدم علیه السلام معافي غواړي توبه وباسي او جاړي په جړا کې وی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین پروردگار پزان خوم ظلم زیاته وکړو کتا مونږ اون مخلو رحم دې را باندې اونکو نو مونږ په دغه وخت کې د تاوانیانو نشو نو آدم علیه السلام توبه وویستله بیا په دنیا کې زندگی تیرول شروع شو د دې ځای کې تاسو لږ اندازه ولګوئ آدم علیه السلام یو عظیم پیغمبر دی او خطا ایره دا خو ګناه نه کومه خبره کې چې آدم علیه السلام ځان ملامته ګڼي نو په دغه کې آدم علیه السلام ګناهګار نه دی ځان اسې ملامته ګڼي او د هغې باوجود 300 کاله یو شان جړیږي سترګو نه اوښکې تویږي الله پاک ته زاری او منت کوي توبې وباسو حالانکه آدم علیه السلام دا ګناه نه ده کړې ځان ته به لږ سوچ وکړو مونږ شپه پر ورځ مونږ چې په ډډه اوړو نو ګناه کوو قدم اخلو نو ګناه کوو لږ شاته ګورو نو ګناه کوو او چې کم طرف ته ځو نو زمونږ قدم په ګناه کې زمونږ سترګې غوږونه زړه ژبه لاسونه خپې هر څه په ګناه کې دي نو مونږ له خو هر وخت پکار دی چې توبه وباسو د الله نه معافي وغواړو او د دغه توبې په برکت په الله تعالی باندې ځان وبخو
او یاد ساته توبه داسې توبه نه چې په خولې باندې توبه ده او لاس دې په ګناه کې لګیا وي. داسې توبه فائدہ نه کوي. چې انسان په زړه کې په اخلاص سره توبه وویستله نو بیا د توبې د الفاظ په خولې باندې ویلو تم توبه محتاج نه ده. د الله رحمت په جبه باندې توبه وستلو باندې نه دی بلکې په زړه کې په اخلاص سره چې توبه دې وسته د الله تعالی د رحمت فیصله به راځي. توبه د خولې د شونډو خوځولو محتاج نه ده. بزړه کې د ندامت اختیارولو نوم توبه ده. چې بنده په خپل زړه کې ملامت او خپېمانه شو دغه توبه ده. په خولې باندې د توبې الفاظ ضروری نه دي. حضرت موسی علیه السلام جلیل القدر پیغمبر دی او په ټولو پیغمبرانو کې کلیم الله لقب ورکړی شوی دی. کلیم الله دا معنا چې الله تعالی سره هر وخت کلام کولی شي، هر وخت خبرې کولی شي. کلیم الله دی. او کله چې موسی علیه السلام په قوم باندې قحط راغی، قحط دومره زیات شو، ګرمیم زیاته شو، بارانونه بند شو، ساروی مړه شو، پزمکه کې اوبه ښکته لاړې نو خلکو زندګۍ ته سوالو، خلکو زندګۍ ته خطره پیښه شوله، خلک تنګ شو. موسی علیه السلام له راغلل وی مونږ له څه چل وکړه، دعا وغواړه چې بارانونه را وورېږي. موسی علیه السلام خپل قوم ته وی تاسو راځئ ټول په ټول راجمع شئ، لاړ به شو یو صحرا ته او په هغه صحرا کې به مونږ الله تعالی ته مونږ وجاړو، فریاد به وکړو، جړا به وکړو، منت او زاری به وکړو، د الله تعالی نه به وغواړو مونږ ته به الله تعالی باران رحمت را اوري. نو بنی اسرائیل 40,000 تعدادو موسی علیہ السلام دا ټول 40,000 بنی اسرائیل ځان سره اوستل صحرا ته بوتلل. الته موسی علیہ السلام په خپل انداز او قوم په خپل انداز باندې د الله تعالی نه سوال کوي، یا الله باران را اوري. نور کله به موسی علیہ السلام چې څنګه سوال وکړو ټک په ټک باغه سوال قبول شوی. نن موسی علیہ السلام سره 40,000 بنی اسرائیل لی، نه د موسی علیہ السلام سوال قبول شو، نه د 40,000 بنی اسرائیل دعا قبول شو. موسی علیہ السلام کلیم الله دی. الله تعالی ته وی پروردگار مخکې به سوال لا کړي نو تا به قبول کړو. نن مې دته جړل، نن مې مینت او زاری وکړه، په جرګه 40,000 کسان مې راوستي، د دې دې اون منل باران دی اون کولی. موسی علیہ السلام ته الله تعالی او فرمایل موسی ستا دعا قبلوم ته په ما ګرانې، دا خلک چې راغلي دي د دوی دعا هم زه قبلوم په ما ګران دي. خو په دې مجلس کې یو دروغجن ناس دی، داغه د دروغو دومره لوی نقصان دی چې نن نه ستا دعا قبلېږي نه د دغه 40,000 کسانو دعا قبلېږي. دغه یو دروغجن ته نه مار کې بیا ګوره زه باران کوم او کنه کوم. موسی علیہ السلام قوم ته مخ را واړو، یقام پتاسو کې یو کس داسې دی چې هغه بد نصیب دروغجن دی، هغه د دې مجلس نوزي داغه د لاسه پټولو سخت ده، باران په بن شوی دی، دغه یو دروغجن دی مهربانیو کې د مجلس نه دی پاسی لاړ دی شي نو په دې نور به الله رحمتو کې باران برابري. اوس دغه یو کس وای که زه پاسم پزړه زړه کې پې دی، وای که زه پاسم نو ټولو ته په نخ کېږم، خلک به وي چې دا غفلانې بد نصیب دروغجن دی چې د لاسه په ټولو باندې را ټیټه وه، د لاسه باران بد شوی او قات راغلی. نو زه خو به د خلکو سترګو لګولو پاتې نشم، زه به څنګه سترګې لګوم، ملامته به یم، زه به وشرمېږم. نو په زړه زړه کې توبه وویسته. موسی علیہ السلام بیا د قوم ته आवाज کوي تاسو کې یو بنده د دروغجن دی، هغه د تنه مار شي باران به وشي، څوک هم پانه سیدل. په دریم ځل بیا आवाज کوي تاسو کې یو دروغجن بنده دی د بار شي باران به وشي. یو قسم بار نشو او ناګهانه باران را اورید. موسی علیہ السلام کلیم الله دی، تپوس کوي پروردگار تاوي چې دروغجن ته بار شي باران وروما. نزه خو دریم ځل د اعلان کوم چې دروغجن دی ته نوزي، یو قسم د زین رب نه دی والي خوځیدل نه ټول موجود دی او بیا د بارانو کو. نو پروردگار په دې کې سراز او حکمت ته زه خو نه پويګم چې تاوي دروغجن دیوزي باران کوم نو وتل نه دی ټول ناس دی، یو قسم بارو ته نه دی او باران دی او کنو راز سره. الله تعالی فرمای موسی
زما بندو او دروغجنو ګناه کوله د دروغو او چې کله د ملامت نو یری د نو توبه راته پزړه زړه کې وسته چې یا الله زما توبه نن زما حیا او د عزت خیال اوساته نن راته معافیو کې او شرمنده کوم ما د ملامت او د شرمندګۍ نه مې بچ کنو بیا زما توبه بیا بزو ګناه نه کوم دروغ بنوم نو پزړه زړه کې توبه او وستانو دا نن چې مې باران راوورو دا مې داغه د توبې د خاطر توبه کې اخلاص ډیرو داغه په توبه مې باران را اورو نبی موسی علیہ السلام کلیم الله دی پروردگار ماته او خیدا کم داسې نیک بندر چې دومره اخلاص سره توبه چې قبول شو باران هم داغه د خاطر را ورید الله تعالی وایي چې زه به تاسو د نیکه حال خیمه خو تاسو داغه بیک گراوند معلوم شي زه به ویم چې تا ته زه اوخیم چې دې من نه په اخلاص توبه وستې ده نو دا خو د صفت شو خو تا ته به د دغه ماضي معلومه چې دغه بندو چې دروغ به وي نو زما من نه په اخلاص سره توبه وستې ده نو اوس ورله رازونو باندې ما پردا چولې د پټې ساتم راز ولا نخ کار کوم بس دغه د خاطر ما دا باران را ورولې دي عرض مې دا کو چې د انسان اخلاص ته الله تعالی ګوري نو بیا د دغه توبې د پاره د جب ضرورت نه وی چې غني شونډه او جبه بخوازه او وې بچي یا الله زما توبه په جبم وسل خدي او پزړه کې اصل بنیادی توبه پزړه کې دا قران دې ته اشاره کړی دا یا ایها الذین آمنو توبوا الی الله توبه نصوحا اے مؤمنانو ایماندارو خلکو تاسو توبه باسه خو کلکه توبه او کلکه توبه د جبه سره نه د زړه سره تعلق ساتي نو موږ تاسو نه الله تعالی د زړه پخه اراده مصمم او مضبوطه اراده غواړي چې د ګناه نه بزان ساتو دغه ته توبه ویل شي په ماضی کې د سکړی نو پزړه کې وای چې الله زما توبه بیا به نکوم او آینده کړي د ګناه اراده نو هغه د ګناه اراده ترک پرېږي دا او پاغه عمل مکو آینده د نیکو خبرو سوچ کوا د نیکو اعمال په باره کې نیکو کارونو په باره کې اراده پیدا کا ان شاء الله چې سوي ټول ارسبدت الله تعالی معاف کی رحمت به در باندې نازل کی توبه په اخلاص سره او کلکه توبه وباسا نو ستاد توبه بیا الله تعالی قدردان دی ستاد توبه بیا قدر او احترام کوي دا بدر ل قبول کی او دومره بدر ل صدر کی چې ته بیا راټولول نشي الله به ډېر زیات رحمتونه پتا نازل کی روایتو کې راغلي دي شیخ زکریا رحمت الله علیه خپل کتاب کې امدا واقعا نقل کړی دا وای عربو کې یو علاقه ده کورد قبیله ده داغه یو ډاکو د کورد قبیله یو ډاکو نو هغه به غلاله وته په لار باندې به ولاړو شو کې به کول خلکو نه چسو ابه ته غشتل نو د ځان له یو ټیم او یو ګروپ جوړ کړو نو د کورد قبیله دا ډاکو تلې دی په کور نه اوته وای چې ز په یو شاړه لار روانې ما نو که چرته سو کمګیر کړل نو داغي نه مسواخلو د نن ورځې بم د قشي دی وای چې مونږ وته لاړو ډیر مزل مکو نوې یو علاقه کې مونږ د قجورو د اونو لاندې کې ناستو ستړي شو چې زدلته بسوري ته ناس یو ډډه به ولګو نو که سوکرال نو مال بمته واخلو او به لوټو وای دا ټیم کې دوه قجورې شنه اونې ولاړې وي او هغه د قجورو خې ډکې وي او یو اونه د قجورې هغه اوچو بر سره دا سرته والے شوی اوچا قجوره ولاړه وا نو دغه د کورد قبیله ډاکو وی ما وته قتل د دیشنو قجورو دی اونې تبا مرغه راغله قجوره به په مخوکه کې اونې و یا پنجو کې او لا بړوغه او چې قجوري سر کې به ور وغورځوله د سات پس به بیا شنو قجورو لمرغه راغله قجوره به او شو کوله او بیا به دی او چې قجوري سر ته یوړل ته به ور واچوله د مالک سات دا تماشا کوله چې دا مرغه د شنه قجوري را شو کوي او اوري دی او چې قجوره کې څه داسې فلسفه او سر راز دی پکې وای زما زړه صبرونه کو دغه ډاکو وای چې دغه او چې قجوري سر ته ورو ختم چې دی کی سدي وای چې بار ورو ختمه او مې قتل چې او مار پکې پروت ته خله وازده او دغه مرغه قجوره وروړي د دې مار په خله کې ورچي ما وته داسې د مار ته ګوتی داسې مخه ته او خوځولې وی هغه مار زما په دې ګوتو خوځولو اړو سپوي نه شو وای ز په دې نتیجه ورسېدم چې دا مار ډوند پستر ګنا بینا دی ډوند
نو د چې دا معامله او دا واقعه کتلې ده چې قجوره مرغې روړي او د مار خلته اچي نوې پدې نتیجه ورسېدم چې مار ضرري او موزر شي دی او چې کله نابینا دی د رزق زما الله تعالی غسته دنو الله د مرغه مقرر کړی دا قجوره راوړي او د دخل کې اچي دا دې وخت کې محتاج دي نو الله پاک د دو ضرورت پورا کوي د خېټې ذمہواری الله اغشته دا نه دغه ډاکو وای چې زه دغه قجوره نه راکو شوم او په مخسر مې راکې خلوي لوی چغه مې استي او چغه مې واله چې یا الله زما توبه یا الله زما توبه یا الله زما توبه زب بیا داسې نه کوم او زما چې لاس لیکم د ګروپ مرګري ډاکوانو هغه ټول په منډه رالل چې صاحب پتا څه چلو شو ولې او یری دې قسم عمله دا چې ته لوی چغه او به حوصله دا ولې وې دا بر مار دړون قسم ورته وکړله وې اغي وی چې تا ته څه سبق واوي ما ورته وی چې زما دغه مار نه دا سبق ما واغښتو چې دغه مار موزر دی خو چې کله محتاج دی نو الله تعالی یو مرغه مقرر کړی د دل روزه د انتظام کوي نه نه شان موږ مسلمانان یو زموږ نصیب الله تعالی مقرر کړی دی او داغه باوجود په بل په مال باندې موږ نظر ساتو غلا کو ډاکا کو د دې په وجه باندې نن موږ د دې مار نه دا عبرت واغښتو چې الله تعالی د پاره موږ په اخلاص توبه وباسو آینده ودا کار نکو ای چې سم د چانه لوټلی او غشتو ټولم پیجندل لاړو کلی ته هر چاتم خپل امانتونه حواله کړي چې دا تاسو مال مونږ درته واپس کو دعا کوي چې زمونږ توبه الله تعالی قبول کړي وای چې کله زمونږ د توبه مقرغ لو مونږ توبه وستله ای دغه نه پس مونږ مزل شروع ک پیاده مزلم کول حج طرف ته لاړو وای چې مونږ حج لزو د حج په طرف او د حج په نیت باندې اوتو درې شواروز مزل مو کو مخ په وړاندې لاړو په یو قبیله باندې ورلول تستړي شو مونږ د مبوکو الته یو بوډه ړنده زنانه راغله او د کپړو پندو کې ور سره او چې کړه چې د کورد د قبيله فلاني نوجوان تاسو کېشتا نوې دغه نوجوان و تورمخ کې چې او زه دغه کورد د قبيله فلاني نوجوان مت چې کوم نوم لزه اغه یم وې زما د ګروپ نور ډاکوان ورمخ کې چې دا زنانه بسوي نوې ناګانه دغه زنانه جړل او پندو کې د کپړو را لراک چې دا بچی د الله په لار کې قبول کا وې ما ورته وی چې بیبي دا پندو کې د سره پاره مال راکې او دام راته وای چې تاسو کې او دا ما څنګه پیژنې لګ پورا خبره راتاو کا دا زنانه وی دا بوډه ړنده زنانه وته وی چې زما زوی چته په جنگ کې شهید شوی او چې هغه شهید شو نو داغه د کپړو غمو چې دا بوز چاله ورکوم وی درې مشبه د پیغمبر علی السلام په خوب کې راځي او راته وی چې یا بوډه د فلان د کورد قبیله فلانه نوجوان د توبه وستل د حج ل روان دي سره د مرګرو هغه سره د کپړو کمې دي نه دا پن جامې ټول یو سو غل ورکا هغه به قبول کی توبه الله قبول کړي چې دا جامې قبول کی دا بخوي او خپل مرګرو لبه ورکی نو فورا هغه کپړې واغشته او خپل هم استعمال کو مرګرو کې تقسیم کړل حج ل روان شو شیخ زکریا رحمت الله علیه لیکي وی چې کله بندا په اخلاص سره توبه او وستله توبه به خامخا قبلېږي دویم دا چې د پیغمبر علیه السلام قربت به ورته نصیب کیږي دریم دا چې الله تعالی به په دومره رحمتونه نازل کی اردنه کې لار به ورته آزاد کی نو معلومه شو چې مونږ او تاسو په اخلاص سره په صدق دل سره توبه او وستله الله رب العالمین به دغه توبه قبول کی زمونږ او تاسو توبه چې قبول شوي بیا ته ور د دنیا نظام دا به خپل بدلیږي د الله تعالی د ډډ د رحمتونو فیصله بکیږي په مونږ به رحمتونه نازلېږي نو د هغه رحمتونو لاس په دعایو چې الله مونږ له ایسو کی پروردگار د زمونږ د تاسو ټول وی واړه ګناهونه معاف کی هغه ګناهونه چې ښکارم کړی دي
هغه ګناهونه چې په پټم کړی دي چې په لا علمه کې هم کړي که په پویم کړي وي ښکارم کړي که پټم کړي واړی که غټي ټول ګناهونو نه نن دست بردار کیږو الله زمونږ ټول ګناهونه مونږ ته معاف کې زمونږ د اخلاص توبې نصیب کې سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین. بیمارانو د پاره دو کې الله څومره خلک بیماران دي پروردگار ټولو له شفای کامله عاجله د نیک عمل لپاره ورکی. زما مور بی بیمار ده یقینو کې ما هغه ته اظهار نه کړي شاید چې اوس خبر شي خو پزړه کې په ډیر زیات خفا په خپل مصروفیاتو کې مخفه چې زما مور بیمار ده الله دې شفای کامله عاجله مونږ ته د دعا کولو د پاره ورکی د نیک عمل د پاره دی ورکی. خدای پاک دې دا سایه د چا نه هم ناخلی د چا چې والدین بیمارانی د چا بچی بیمارانی د چا رشتہ دار بیمارانی د چا چې څوک هم بیمارانی یا څوک اوریدونکي بیمارانی لوی وی کو واړه وی کورونو کې کا هسپتالونو کې وي او که نارینه که زنانه وي هر څوک چې بیماران دي خدای د خپل خولې لاړې دارو ګرځي د ټولو بیمارانو صحتونه نصیب کې شفای نصیب کې بیماری تکلیفونه دي داتې نه لري کې الٰه العالمین روغ صحت د ټولو بیمارانو نصیب کې. او کم خلک چې وفات شوي پروردګار که هر څوک نارینه زنانه لوی واړي مسلمانان دي ټول وبخي قبرونه د ټولو ګلو ګلزارو د جنت باغچې وګرځي. په آخر وخت کې په جبه دا کلمه راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم.